بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي درس شريف اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سم ذكر شيء جمعات ذكر شيء في روان میاشت د عبادت میاشت دي. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم دعا فرمایله اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. الله دې رجب او دې شعبان کې برکت متواچوي او تر رمضان پورې چې دې موږ ورسوي. هغه اختصار لحاظ سره شعبان حوالې سره تر شوي جمعه باندې څه خبرې شوې وي. بیا په دې کې الله تعالی یو شپه شعبان کې راوستې ده چې هغې ته شب برات ورکوي. برات معنا علما لیکي چې دې ته خلاصي وي. گویا دې کې الله تعالی انسانان د جهنم د اور نه خلاصي چې دې ته ورکوي. او دا شعبان دا پنځلسمه بیا شپه چې ده دا ډېر د عبادت چې دې ځکه د علماو سرخیل مولانا مفتي تقي اسماعیل صاحب حافظه الله تعالی علیه هغه فرمایي چې د شب برات داسې نه چې د دې فضیلت دې نه نشته، بلکې محدثین او علماو په دې کې لوی کلام چې دې ذکر لري په دې باندې چې د شعبان د میاشت دا د رمضان د باري یو استقبال کې د تیارۍ چې د میاشت دې درسته بیا رمضان میاشت دې له راځي او په شب برات کې عبادت کول تقریر لوی فضیلت دې لري. او بیا چې شعبان کې روزي نیول دې فقهاو چې د خپل بحث دې له فرمایي او بعض حضرات دې فرمایي چې شعبان کې د رسول الله مبارک د روزو نیولو په خاص اهتمام وکړو. فکر چې خلک په روزي خاص کم دې ودانې شي یا به د ایام بیل کې پروژې راځي باغې باندې شي یا لږه به دې شي د فقهاو په دې اتفاق دي چې په اتیشتما او یو کم د شمه باندې بیا روزې نیول چې دې عمل دي وکړه. دا ولې د دې دوه وجې چې دې داخلي دي. یو خدای چې یو کم د شمه د شعبان په دې باندې روزې نیول دا یو شک روزې چې دې دی هغه د شک مثال پیدا کوي یا که موږ ولا روزه بشي که روزه دې بس نفلي بشي او کلی بیا وځي فرض بشي دا د هم دې نو جواز و دې په داو ته کوي څنګه دې جزم کوي په کې دا نشته. دویم دا چې د انسان د صحت چې دې د رمضان لپاره دا وي دې نو برابر دې نو وساتل شي. لکه څنګه اوسط د دین چې دې نو اوسط احکام دې یو څه ټول شپه عبادت کوي نفل باندې ګاړي تلاوتونه کوي او صاحب د جمع موز یا د فرض په وخت باندې دې فوت شي. د شپې عبادت نه وګڼو لیکن د ورځې هغه لوی نقصان د فرض دا چې دې نه یو کله د شعبان کې روزي نسی او بیا ورپسې چې دې نو د رمضان روزي راشي نو د صحت برابر دي دا هم صحیح چې دې نو ویدانه ده. د بشر برات باندې عبادت کول الله تعالی ډېر محبوب او ډېر دې عمل چې دې راځي. او بیا په دې کې الله تعالی د امور او دا بالکل چې کوي یو بل نه جدا کوي. سورۃ دخان کې الله تعالی د تفصیلی اشارات په دې کې دې نو فرمایي چې په دې په باندې یا څوک د شی قدر کې د زیات اهتمام شي برات په دې په باندې چې الله تعالی فرشتو ته د هر انسان خپل عمل د کار کې دې نو وسپاري په دې کار کې د دغه دومره رزق کې دومره دای ځکه د صوفي علماو چې دې یو کس چې د حج په اراده رواني یو سړی چې د هغه وعده اراده باندې لیکن الله تعالی سره علم کې دا هغه وخت چې کوم دی نو هغه کې یو د هغه صفات شي او خرابه دا ورته راشي. ځکه دا علماء وایي
چې په داسې شپه چې د انسان د اعمالو فایل فرشتو ته الله تبارک وتعالی حواله کوي چې په دغه شپه باندې عبادت وشي نو ډېره ښه خبره ده او الله تبارک وتعالی د صدیقت دا به چې دی نو بنامېږي بعضې پاتې شو بیا د 15 د شعبان روژه چې دی نو نیول نو دومره ضروري امر چې دی نو ویدا لري تقي صاحب حفظه الله چې کوم فرمایي چې یو حدیث شریف ضعیف چې کوم دی نو دی خو د فضایلو کې ضعیف حدیث چې کوم دی نو هم لوی دلیل وي او هم لوی کافي وي چې ردا چې دی نو دا وشي نو د مستحب شرط چې کوم دی نو دا روژه نیول دي ونیولې چې ډېره ښه خبره ده الله به د اجر چې کوم دی نو ورکړي او که د ونیول مستقیم داسې عمل کې راوستل هم دغه لازم چې دی نو ویداړي دي اوس دا به کله به چې دی نو وي زموږ د شعبان د حساب کتاب چې کوم چې دی نو هغه شروع دی د حکومت موږ دا ورته وایو دا به تر ټول علماو خواهش دی حکومت هم خواهش دی چې دې وخت نه یو روژه دا راشي او دغه نه علاوه شهادتونه بل ځای ومومه زموږ د نهي شپه چې کوم راروان ده دغه نهي ورځ چې ده دا د 15 شعبان دا چې دی نو دا راځي او د نهي شپه چې کوم ده یعنې چې د ګل ورځ تېرېږي او د نهي شپه چې دی نو هغه داخلېږي د اونتي ادارې د دغه تقریبا د نهي شپه چې ده نو دغه دا د شعبان 15مه شپه چې دی نو دا ده لهذا که چېرې څوک روژه نیول غواړي یا د عبادت چې دی نو کول کو هر شپه باندې بلکې د رمضان د علماو لیکلي چې د شعبان هره روژه نیول چې کوم دی نو الله تبارک وتعالی لوی اجر ورکوي دا ورکوي لکه انسان په دې نیت باندې وویني چې د 15 شعبان یو ورځ ده 14 ورځ ده 14 ده نو الله تبارک وتعالی ورته لوی اجر په دې باندې ورکوي چې دا ورته ورکوي د نهي شپه دا 15 شعبان دا چې کوم دی نو شپه ده او نهي ورځې د 15 دا شعبان شمېر چې دی نو دا راځي دا عبادت الله تبارک وتعالی د انسان دمات چې کوم دی نو یو ساعت چې دی ورسره قیمتي دا ساعت دی هېچا د علم دا چې دی نو بیا نشته چې د رمضان به زموږ په ژوند کې راشي دا روان وو که نه بل وکړي او که نه صحابه کرام وایي په خپلو کې چې کله یو قسمه چې کوم دی فوت شو نو د هغه دوی د دلایل او د بزرګۍ یو دلیل پیدا کړو چې تاسو وګورئ چې د ده په دې عمر کې رمضانونه چې کوم دی نو څومره رمضانونه د ده په دې عمر کې چې دی دا دي او دا راغلي دي ځکه چې په رمضان کې عبادات الله تبارک وتعالی ته نږدې نږدې چې کوم دی نو دا وي د بهترین چې کوم دی نو دغه شپه او شپې ورځې د عبادت د قرآن سره چې کوم دی نو شغف دغه ټول چې کوم دی خصوصي اوقات الله تبارک وتعالی خصوصا په دې حالاتو کې موږ دعاګانې چې کوم دی غواړو ځکه هغه کیفیت او هغه حالات د پرخطر متګلک اشارات بیا چې کوم دی کېږي څنګه د تېر شوي رمضان تاسو به اوس داسې تراویح داسې دومره چې دی نو دې حالاتو کې جمعې وغیره الله دې کړي چې حالات چې کوم دی بیا هغې سره مخ شو او الله دې کړي چې کوم دا شپې د عبادت روانې دي د بهترین سره ادایي زموږ ته چې کوم دی وشي الله دې زموږ تاسو د عملونو په خپل دربار کې موجود کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وعلى ورزاق الوافر ورزاق الجوع ولا شعبان تشبيه البشر سكتير في رمضان الأول الله شكرا لنا وعلى بمارينا ورسولنا وباع رقم دكتورنا على كلا دروس كلا نبرد طول تجارتي مراكز راجع ونسخ حالات تبدي على مدينة الراحة وسكالي وسكون شيء معولي إداري الله سكبير قلوبي لكن دي قالي دي كعسكي كانت جزء مستعد سكول إذا لم يرسل تقريبا طلباء وسبقونا امتحانات تسديد وفي كبير كذلك على أعمال وأن الله كرم كبدنوا في إداري ونسكنونا نجعلنا مدارس روان دواتي كتير وساطي خلق وسجارنا روان دواتي وساطي عامل شريفين الله قلوبي في امتحان دعوة الإقليم كان الحج دي ويا حج كبدنوا بخطرة كده حج داسي وقريب داسي خلق اشتياق ونكي وهذا عرصة وهذا عامل شريفين دعوة بدي يعني إذا زبوك عمار دواتي كبدنوا بدي جا سوچم دواتي داسي وخبا عمره شي حرم شریف بدي وسائل بدي پیسې بدي هر څه وي او خلک وخت کړی
هذا أعمال مثلا يعرفوا في إذا مساجدنا دا مدارس دا حرمين شريفين دا شعائر الله دا الله رواه دا واوصل وكل مدارس يعرفوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.